یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زما څه ډېر لمونځونه قضا سوي دي او تعداد یې ماته معلوم نه دی. زه اوس دا غواړم چې د هغه قضایي راوګرځوم، سره کم یې ادا کړم او په کوم وخت کې دا قضا سوي لمونځونه ادا کړم. الجواب حامدا و مسولیا، د کم چا څه ډېر لمونځونه قضا سوي وي د هغه دپاره طریقه داسې ده چې د هر فرض لمانځه څخه مخکې یا بعد کې دی د قضا لمانځه نیت کوي. نیت یې دا رقم کوي: نیت کوم د زړه د خلاصه لمونځ کوم 4 رکعاته فرض قضایي د اول ماپښین. په هر وخت کې به اول یادوي، بیا به دی لمونځ کوي او د هغه رقم د نفل پر ځای دی د قضا لمانځه نیت کوي. دومره لمونځونه دې وکړي او مسلسل دې په میاشتو په کال دې وکړي چې هر کله د ده زړه مطمئنه سو، د ده زړه ګواهي ادا که چې بس اوس تا قضا سوي لمونځونه او کوم قضا سوي لمونځونه و هغه پوره سولو. قدرمنو مسلمانانو، لمونځ هغه عظیم عبادت دی چې په قبر کې اول د لمانځه پوښتنه کیږي. عزتمندو، اوس لا موقع ده، د دې موقع څخه فایده واخلئ. د هر لمانځه څخه مخکې د هغه وخت قضایي راګرځوه. دا ډیره بهترینه موقع ده چې هر مسلمان ته ملاو سوې ده. بیا په دې سره د انسان غاړې نه خلاصیږي چې کله دی مړ سولو د ده قریبانو په ده پسې صدقې وکړلې او د ده به د هغه لمانځه چې کوم قضا وي د هغه به ختمیږي. عزتمندو، اوس موقع ده او که چیرې د چا څخه نه قضا سوي بیا هم احتیاطاً د نفل پر ځای د قضا نیت کوي. که چیرې قضا سوی نه و، هغه قضا سوی نیت به د ده نفل وګرځي. په حواله سره فتاوا شامی جلد نمبر 2 صفحه 76 کثرة الفوائد نوا اول الظهر علیه او آخره. مراکح الفلاح صفحه 346 فتاوا تطرخانیه جلد نمبر 2 صفحه 286 فقط وصل.